بسم الله الرحمن الرحیم عقیده نمبر 24 یهدی من یشاء و یعصم و یعافی من یشاء فضلا. الله تعالی چې چاته خوښ شي هدایت ورکوي، الله تعالی چې چاته خوښ شي د ګناهونو بچ کوي، الله تعالی چې چاته خوښ شي عافیت ورکوي. دا ټول د الله تعالی خاص فضل او کرم ده. الله تعالی چې کله چاته هدایت ورکوي دا نه دا چې دغه حق دا چې دته د خامخا هدایت ورکړل شي، بلکې دا خاص دی الله تعالی کرم او فضل ده. الله تعالی چې کله څوک د ګناهونو بچ کوي دا نه دا چې دغه حق دا د خامخا د ګناهونو بچ کړل شي، نه بلکې دا بالکل دی الله تعالی فضل او کرم ده. الله تعالی چې چاته عافیت ورکوي دا نه دا چې د بنده حق دا چې دته د خامخ عافیت ورکړل شي، بلکې دا بالکل د الله تعالی کرم او فضل ده. ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الله تعالی چې چاته خوښ شي هغه گمراه کوي. الله تعالی په دی وجه نه گمراه کوي چې په دی باندې الله تعالی خوشحاليږي، بلکې د گمراه کولو وجه دادا چې د بنده د کس د گمراه کولو اسباب اختیار کړی دي، د زلالت ول اسباب اختیار کړی وو وسته د حق دا چې د گمراه کړل شي. الله تعالی چې کله څوک رسوا کوي د دې رسوا کولو وجه دا نه ده چې په دې باندې الله تعالی خوشحاليږي، بلکې د دې وجه دادا چې دغه د رسوا کولو د رسوایی ول اسباب اختیار کړی وو وست دی حق دا چې د رسوا کړل شي. الله تعالی چې کله څوک په مصیبت کې تکلیف کې یا په ګناهو کې مبتلا کې د دې دا وجه نه ده چې په دې باندې الله تعالی خوشحاليږي، بلکې د داسې مصیبت کې د مبتلا کولو اصل وجه دا ده چې د کس داسې اسباب اختیار کړی دي. نو وست دی حق دا چې په داسې مصیبت کې دا سړی مبتلا کی. یو دا عدلا او یو دا فضلا. د عدلا معنی دا قانون او د فضلا معنی دا کرم د الله تعالی فضل او احسان. کله چې الله تعالی څوک چاته هدایت ورکوي نو دا د الله تعالی فضل او کرم ده، او چې کله الله تعالی څوک گمراه کوي نو بیا دا د بنده خپل حق ده. په دغه وخت کې دا د بنده حق ده ځکه چې الله تعالی په دغه وخت کې قانون استعمالوي. نو الله تعالی کله کله خپل فضل او کرم استعمالوي او کله کله الله تعالی قانون استعمالوي. د دې وجه دا ده چې الله تعالی مالک ده، جج او قاضي نه ده. جج او قاضي دا همیشه قانون استعمالوي، خو مالک قانون نه استعمالوي، بلکې مالک ته اختیار ده که هغه یو کس معاف کی او که یو کس ته سزا ورکي. قرآن کریم سوره فاتحه کې الله تعالی مونږ ته دا خبره بیان کړې ده، مالکی یوم الدین. وای د قیامت پر ورځ باندې به تاسو ما خو ته راځئ، خو چې کله راځئ ما به جج او قاضي مشماروي، بلکې ما به مالک شماروي. جج او قاضي دا همیشه د قانون پابند ده، خو مالک د قانون پابند نه ده. چې کله د جج او قاضي مخته د یو مجرم جرم ثابت شي، بیا جج او قاضي دا کس معاف کولای نشي. او کوم چې مالک دا د مالک مخته چې کله یو جرم د مجرم عدالت ثابت هم کی، بیا هم الله تعالی هغه معاف کولای شي. الله تعالی ته اختیار ده که هغه معاف کی او که الله تعالی یخته سزا ورکي. نو جج او قاضي د قانون پابند او مالک چې کومه ده د قانون پابند نه ده. او دوام فرق دا ده چې کله د جج او د قاضي مخته یو مجرم د جرم اعتراف وکي، نو په دې وخت کې د قاضي او جج چې کومه ده د کس ته به سزا ورکوي. خو الله تعالی داسې ده چې هغه مخته یو مجرم د جرم اعتراف وکي، بیا الله تعالی هغه معاف کولای هم شي، خو الله تعالی
چې کوم د دغه انسان ګناهونه دي کوم ګناهونه یې معاف کړي دي هغه ګناهو په ځای باندې الله تعالی الټا یو کس ته نیکي ولیکي. درم فرق دا ده که چیرته د یو قاضي په مخ کې یو مجرم د جرم اعتراف وکړي بیا عدالت هغه د کرپشن ورته معاف کی او بیا په دی وجه چې د جرم د کرپشن اعتراف کړی دا لحاظه د ته د یو درجه مخته ترقی ورکړل شي د حوصله افزایی لپاره د مخته د ترقی ورکی د عدالت نشي کولای. خو د دې خلاف مالک چې کومه ده الله تعالی که چیرته یو کس د الله تعالی مخته د جرم اعتراف وکړي د کرپشن اعتراف وکړي بیا الله تعالی د معاف کوي هم او الټا د ته یو درجه مخته ترقی هم ورکوي. یو د 21 ګریډ افسر ده دغه د کرپشن اعتراف وکړو د قاضي او د جج مخته او بیا عدالت د معاف کی او بیا په دی وجه چې د کرپشن اعتراف کړی د لحاظه د ته د یو درجه مخته ترقی ورکړل شي د عدالت کله هم نشي کولای. خو د دې خلاف مالک الله تعالی مخکې کا څوک د جرم اعتراف وکي د کرپشن اعتراف وکي بیا الله تعالی هغه معاف کوي هم او الټا یو درجه مخته ترقی هم ورکوي. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله تعالی د یو کس ګناهونه د ټول په نیکی باندې بدلوي. څلورم فرق دا ده که چیرته یو قاضي یا د یو جج مخته یو مجرم د جرم اعتراف وکي او عدالت هغه کس معاف هم کی نو بیا هم د کس چې کوم زوړ ریکارډ ده دا نه ختم کوي. او که څوک د الله تعالی مخته د جرم اعتراف وکي الله تعالی هغه معاف کی نو الله تعالی د یو کس چې کوم زوړ ریکارډ ده دا ټول ختم کوي. دې مثال داسې ده چې یو کس د یو کس عادت ته هغه بار بار غلا کوي او بیا د عدالت یو ریباری هم کو معافي هم کو چې ځا ته د معافي خود د ریکارډ په عدالت سره موجود ده او دای بیا نیکاره شروع کو دیندار جوړ شو غلای پر خودله خو څو کال نه بعد بیا د غلا وکړه او بیا چې کله پولیس وال دی راونیسي او عدالت ته پیش کی د قاضي او د جج مخ ته پیش کوي بیا په یو وخت کې د پولیس سره د کس هغه ثبوت هم وي زور ریکارډ هم ور سره دا ورته وایي چې دا کس خو اگر چې توبه یې کړې و او 15 کال نه بعد یا 10 کال نه بعد بیا د غلا وکړه لہذا دا ریکارډ یافته مجرم ده د ریکارډ موجوده د به زور چې کوم ټول ریکارډ ده دا بیا عدالت د کسته مخته پیش کوي چې تا مخته هم غلا کوله او بیا د پرې خدا وست بیا غلا کړی ده. خو د مالک داسې ترتیب نه ده د الله تعالی داسې ترتیب نه ده بلکې که یو کس یو کم سل وارې زنا وکي او الله تعالی دا کس معاف کی او دا کس توبه وباسي خو چې کله دی بیا زنا کوي نو فرشتي د الله تعالی په حضور کې د کس د یو جرم پیش کوي تیر چې کوم ریکارډ دا ټول نه پیش کوي ځکه چې الله تعالی د کس کوم زور ریکارډ دا ټول الله تعالی یو کس ته معاف کی د فرشتي نه هم د ریکارډ ویر کی او چې کوم ځکه باندې د ګناه کړی دا هغه ځکه نه هم د ریکارډ چې کوم دا هغه ټول الله تعالی ویر کی. نو قاضي او جج کوم دا د یو کس چې کوم زور ریکارډ دا نه ختم کوي خو مالک چې کوم دا د یو کس زور ریکارډ دا ټول ختم کوي. نو دی وجنه امام طحاوی رحمت الله علیه دا عقیده ذکر کړی دا چې الله تعالی چاته خوښ شي هغه ته هدایت ورکوي هغه د دی وجنه نه چې د یو کس حق ده چې دته د هدایت ورکوي بلکې دا د الله تعالی خاص فضل او کرم ده او الله تعالی چې کله چاته خوښ شي هغه گمراه کوي د دې وجه دا نه ده چې الله تعالی په دې باندې خوشحاليږي بلکې یو کس د گمراهۍ او د زلالت ول اسباب اختیار کړی دي ځکه الله تعالی وایي چې د کس حق ته چې د گمراه کړل شي. نو مالک چې کومه ده دا د یو کس زور ټول ریکارډ ختم کوي په توبه سره او چې کوم عدالت ته جج ده او قاضي ده دا د یو کس زور ریکارډ نه ختم کوي بلکې په نوې ګناه سره د یو زور ریکارډ دا ټول مخته پیش کوي.